أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين د نبوي سیرت صحیحنا دویم مجلس او دویم درس ده السیرت النبویت الصحیحه د اغي دویم درس ده دلوی الله په مدد سره او اول درس کې د سیرت نبوی تعریف کړو چې سیرت نبوی څه ته وایي او دویم د هغې ګټې او فایدې بیانې کړې وې چې د الله د نبي سیرت پیژندل او د الله د نبي تعارف او د زندګۍ حالات د ولادت نه تر مرګه پورې چې د الله د نبي څومره زندګي ده دې ته سیرت وي او سیرت نبوي ورته وي او دا پیجندل ډېرې ګټې مؤمن مسلمان ته ورکوي په انفرادي زندګۍ کې او په اجتماعي زندګۍ کې او دارنګه په معاملاتو باب کې او د اخلاقیاتو او د عباداتو په باب کې هر لمحه زندگی او هر مرحله د زندګۍ کې مؤمن مسلمان ته ډیره ګټه او فایده ورکوي او څنګه به فایده نه ورکوي چې د هغه انسان د هغه شخصیت د خولې او د بدن او د عمل مبارک نه اقوال ویناګانې عملونه صادر شوي چې هغسې انسان نه الله په تیر شو مخلوقاتو کې پیدا کړي او نه یې په راتلونکي انسانانو کې الله پیدا کوي لکه څنګه چې حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القیامت یفقدو نن درس کې به د الله د نبی د ژوند او د زندګۍ متعلق یو څه نورو معلومات پیش کوو هغه نبی چې الله ډېر غوره انسان پیدا کړی د نسب په لحاظ سره الله هم ډېر عظیم انسان پیدا کړی و دې وجې نه هغه فرمایله چې ان الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صحیح روایت دے د مسلم الله نبی فرمائی چې الله کنانه قبیله چې د اسماعیل علیه السلام اولاده وه الله هغه قبیله غوره کړه د اسماعیل علیه السلام په بچو او اولاد کې او د اسماعیل علیه السلام په اولاد او بنی کنانه کې به الله قریش غوره کړو قریش قبیله او قوم او به الله نبی فرمای قریشم ډېرې قبیلې او قومونه و قریشو کې الله بنو هاشم قبیله غوره کړه او بني هاشم د نبی اسلام خپل قوم او به فرمایي واصطفاني من بني هاشم او بني هاشم چې کومه قبیله او قوم دی الله نبی فرمایي د ټول قوم کې الله زه غوره کړم الله ما ته فضیلت او الله ما ته امتیاز او درجه راکړه څوک فرمایي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د نسب په لحاظ سره عظیم انسانو
او کوم زمانه او کومه پیړۍ کې چې الله پیدا کړی هغه پیړۍ هم ډېره غوره او عظیمه پیړۍ وه. دی وجې نه بخاري روایت دی، الله نبی فرمایي چې بعثت من خیر قرون بني آدم قرنا فقرن قرنا فقرن حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. الله نبی فرمایي د آدم علیه السلام د پیدایش نه وروسته چې کومې پیړۍ وې، پیړۍ تېرېدې، ډېرې پیړۍ تېرې شوې، ځکه د دنیا د تعمیر او د آدم علیه السلام د پیدایش کوم وخت نه چې د انسانیت هغه خښته د آبادۍ او د خلقت ایښودل شوې. اولنۍ خښته څوک وه؟ آدم علیه السلام. دویمه څوک وه؟ حوا بیبي. او نور سلسله روانه شوه. او چې څومره وخت تیر شوی د دې علم یو الله ته دی. وعلیکم السلام. د دې علم یو رب العالمین ته دی چې څومره انسانان د دې ځمکې په سر تیر شوي دي او د دې ځمکې په خېټه کې څومره انسانان پراته دي. لا یعلمها احد الا الله. چې د ځمکې خاورې څومره انسانان خوړلي دي. دا موتا چې کوم ځای کې باندې پراناستي او دا اوس کېدای شي تیرو پیړیو کې دا هم ادیره وه او دلته هم ډېر انسانان زما او ستا خپو لاندې خاورو لاندې پراته وي. خو دې تاریخ علم چاته دی؟ یو رب العالمین ته. اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. او داسې وخت به راځي چې ماوتا به هم دغه خاورې پرتې وو چې اوس په دې رڼا کې او دې پکي ته ناستي وو ماوتا. او داسې وخت به راځي چې ماوتا به هم دغسې خاورې وو لکه کومې خاورې چې خپو لاندې کېږي. دې وجې نه مخکې نه خپل ضمیر ته خطاب کوه. ای ضمیره ستا نوم دی خاورې. ای بدنه چې ځان ته طاقت او قوت وې، ځان ته نمایش او ډول او ښایست نسبت کې، ای بدنه ستا نوم دی خاورې. او که اوس یو که لس کاله او که سل کاله او که سبات او که بله ورځي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نو الله نبی فرمایي چې دا پیړۍ تېرې شوې او دا پیړۍ تېرېدې او بهترینه پیړۍ چې کومه الله پیدا کړې هغه پیړۍ ده کومه کې چې الله زه پیدا کړم وی. د نبی علیه السلام فضیلت او شان د دې نه پیدا کا معلوم کا چې پیړۍ یو معنا ده چې سل کاله، یعنی دا چې کومه ورځ او کال کې پیدا شوی د ده د وجې نه هغه سل کاله ټول فضیلت او امتیاز والا شو. سل کاله پیړۍ ټول فضیلت او شان او مرتبې والا شو. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. او به د نبی اسلام نسب اعلی نسبو. دیو جنا د تاریخ علماو چې کوم ذکر کړی د الله د نبی نسب هغه عدنان پورې ذکر کړی. عدنان پورې دا ثابت او یقینی په دلایلو سره او د تاریخ په واقعاتو او صحیح روایاتو سره دا ثابت نسب د محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم چې هغه داسې دی محمد زوی د عبدالله، عبدالله زوی د عبدالمطلب او عبدالمطلب زوی د هاشم او هاشم زوی د عبد مناف او عبد مناف زوی د قصی او قصی زوی د کلاب او کلاب زوی د مره او مره زوی د کعب او کعب زوی د لؤی او لؤی زوی د غالب او غالب زوی د فهر او فهر زوی د مالک
او مالک زوی د نظر او دارنګه نظر زوی د کنانه او کنانه زوی د خزیمه او خزیمه زوی د مدرکه او مدرکه زوی د الیاس او الیاس زوی د مزر او مزر زوی د نزار او نزار زوی د معد او معد زوی د عدنان. دا دومره سلسله د نسب د محمد رسول الله ده. چاته به خپل دریم نیکه یاد یا څلورم نیکه چاته یاد دی؟ ما ته خو یاد نه دی. ناستو خلکو کې چاته څلورم نیکه یاد دی؟ ما ته خو یاد نه دی. لا اله الا الله. او عدنان د محمد رسول الله څویم نیکه راځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عدنان څویم نیکه راځي. نګوره مطلب یو، هاشم دوا، عبد مناف درې، قصی څلور، کلاب پنځه، مره شپږ، کعب اووه، لؤی اته، غالب نه، فهر لس، مالک یولس، نظر دولس، کنانه دیارلس، خزیمه څوارلس، مدرکه پنځلس، الیاس شپاړس، مزر ولس، نزار اتلس، معد نونس، عدنان شلم نیکو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شلم نیکه عدنان پوری. دا تاریخ د علماء د تاریخ، خصوصا تاریخ د امام طبری ابن سعد په طبقاتو کې، او دارنګه واقدی په ځینو روایاتو کې، او دارنګه نور روایتونه خصوصا د خلیفه ابن خیاط چې کوم روایت دی، په ټولو کې د عدنان شلم نیکه د الله د نبی پورې دا نسب داسې ثابت دی. او موږ سیرت اوله کې دا خبره کړې وه، انشاءالله صحیح سیرت به بیانوو، کمزوري خبرې به نه بیانوو، ځکه سیرت ډېر عام شوی دی او خلکو پکې ډېرې سړې او تودې او سپینې او تورې ټولې پکې راننیستې. هلکه سیرت بیانېږي وی، نو چې چا څه خوښه یې پکې ور بیانوي ونه، او ځینې روایتونه تا ته ډېر مشهور ښکاري، شهرت یافته دي، ستا یقین دا دی چې 100% دا به صحیح او دا کمزوره روایت دی. انشاءالله خبره به دلیل سره کوو د الله په مدد سره. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نیکونه او په دې نیکونو کې قصی چې کوم نیکه دی دا د مکې په اداره او منیجمنت کې، مکه چې کومه ځمکه او علاقه ده د هغې په نظم او ترتیب کې او د هغې په اداره کې او دارنګه هلته په قانون چلولو کې، د خلکو ترتیب او به ژوند تیرولو کې او معاشره آبادولو کې او بالخصوص د بیت الله آبادولو کې او د زمزم نظام ترتیبولو کې د قصی بن کلاب چې د نبی اسلام نیکه دی پنځم، د هغه ډېر کردار دی په دې باب کې. یعنې نبی اسلام خاندان داسې اول نه داسې د مشرۍ خاندان را روان دی، د سیادت او د قیادت خاندان د الله د نبی نیکه او دارنګه د هغه خاندان داسې را روان دی. او دې وجې نه د مکې په ترتیب او آبادولو کې او د حاجیانو ته په د خوراک او د سکاک او د ملمستیا په برابرولو کې د نبی صلوات والسلام نیکه قصی چې دی د هغه ډېر کردار دی. او دارنګه د زمزم کوی په کنستلو کې، ځکه کوی د زمزم چې کله آباد شوی او هغې نه وروسته د اسماعیل علیه صلات وسلام په دور کې وکړه. اسماعیل علیه صلات وسلام چې کله خپله بیبي هاجر پرېښوده په مکه کې، عفوا ابراهیم علیه السلام هاجر یې پرېښوده د اسماعیل علیه السلام مور بیبي، او اسماعیل علیه السلام وړوکی ماشوم او دلته ابراهیم علیه السلام په دې ډاګه کې پرېښوده او ترې روان شو. او هاجر ورته ویلي دا دې په خپل مشوره او سوچ باندې پرېښودم او که الله درته امر کړی وی الله راته امر کړی، وی ویلې اذن لن یضیعنا الله، چې الله درته امر کړی نو الله به موږ هېڅکله نه ضایع کوي. ابراهیم علیه السلام وویلې ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
الله ما خپل بچی او ښځه نوجوان بچی او نو مولود او نو نهال بچی الله په داسې دشته کې پرېښودو چې نه د اوبو درک نه لګي او نه د زمینداري او نه د زراعت او نه د خوراک او څښاک. هاجر بیبي چې کله اسماعیل علیه السلام غی کیو نو تږی شو او هغه اوبو ته ضرورت پیدا شو د هاجر. د صفا او مروه کې کوزه لاړه او راغله څه میلاو نه شو. او په دې وخت کې الله ملائکه راولېږله او ملائکې په خپله وزره باندې یو ځای وکنلو. داسې ملائکې په خپله وزره باندې دا ځمکه لږه وکنله او ایسته دلته اوبه راووتې. هاجر بیبي لاړه سمدستي او لوښې او داسې په لبو باندې راواخیستې او لوښې کې اچوي چې بېرته ورکې نشي دا اوبه. او بخاری روایت دی نبی اسلام وفرمایل لو لم تغترف حاجر لکان زمزم ماء معینا. الله نبی وفرمایل که شرط حاجر بیبي دا اوبه داسې په لپه کې د زمزم اوبه نه وې راخستې او پرېښې وې چې بایدلې وې نو د زمزم چینه به داسې د ځمکې په سر ربایده او روانه به وه. خو چې هغې بیړه وکړه ایسته د الله حکمت دا و چې اوبه څنګه شوې لاندې کوی ته کوزې شي لاړې. نو د دې دا زمزم کوی بیا ورک شوی و او عبدالمطلب خوب ولیدو 4 شپې سر په سر خوب ولیدو چې څوک ورته وایي چې دا زمزم کوی راوباسه آبادې که او مسلسل 4 شپې ورته لګی دی 4 شپې مسلسل خوب ولیدو او په خوب کې ورته د زمزم دا کوی زیم ښیي چې دلته کوی دی. نو عبدالمطلب ایسته په شروع شو د زمزم کوی چې دی په دې ځای کې دا ځای وکنلو کنستلې شروع کړو ایسته دوباره دلته زمزم کوی اوبه راوبهیدې. او په دې کې د چا کردار دی د نبی صلوات والسلام اولنی نیکه چې هغه څوک دی د عبدالمطلب دی. الله نبی د خاندان او د نیکونو کردار د بیت الله په آبادی او نظم او ترتیب او د حاجیانو په خدمت کې بے مثاله دی. او دی وجنا عبدالله بن عباس رضی الله عنه نقل دی چې عبدالمطلب نظر منلی و. دا روایت صحیح دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه نقل دی او دا صحیح روایت دی موقوف. امام طبری په خپل تاریخ کې ذکر کړی ابن ابي شیبه په مصنف کې ذکر کړی په صحیح سند سره د عبدالله بن عباس نه. نو د نبی اسلام نیکه عبدالمطلب نظر ومنلو داغه بچی نه پاتې کېدو او ویلې که زما 10 زامن پاتې شو یو به زه نظر کوم او ذبحه کوم او به حلالوم به د کعبې په خوا کې به زه ذبحه کوم حلال به بس دا د هغوی نظر و. او هر کله چې د ده 10 بچي 10 زامن پاتې شو 10 زامن د عبدالمطلب نو ایسته یې هلته خو نظر منلی اوس به کوم یو حلالې کوم یو به ذبحه کې ایسته وی راځئ قرعه اچو پچه اچو او قرعه د نبی اسلام په پلار باندې راخته چې عبدالله و. قرعه به یې واچوله او بیا به نبی صلوات وسلام په پلار باندې عبدالله باندې راوخته. نو ایسته دا ذبحه کول غواړي نو که عبدالله ذبحه شوی نو محمد رسول الله به کوم ځای نه راغلی و صلی الله علیه و آله وسلم. نو او په دې 10 زامنو کې عبدالمطلب ته د عبدالله ډېر ګران و. زامن خو مختلفي که ټول یو شان ته ني پښتانه وایي چې د لاس ګوتو کې څه دی فرق دی که نه نو داسې زامنو کې هم فرق دی. یو درته ډېر ګراني یو کم ګراني کوم چې ستا خدمت ډېر کوي خبره د ډېر مني اطاعت و تابعداري د ډېره کوي نو هغه طبعا تا ته څنګه وي تا ته ګراني او کوم چې نافرماني خامخا هغه د کچې ګوتې په شان ته لنده پنډی او کوم چې فرمان برداری
هغه د منځنۍ ګوتې په شان دی ګران یې که نه نو عبدالمطلب ته ډېر ګران و حیران شو چې ما خو نظر منلی او دا پچه په اندر راخیږي ایسته یې نظر بدل کو وی یا الله یا نظر مې دا دی چې دا بچې ذبح کم او که نه 100 اوښان ستا په لار کې ذبح کم 100 اوښان پچه یې داسې اچوله چې راځئ کومه خبره راخیږي ایسته چې قرعه دوباره واچوله ایسته 100 اوښان چې دی د هغې ذبحه په هغې باندې قرعه راوختله او عبدالله څنګه شو عبدالله د نبی اسلام پلار بچ شو دیو چې نبی اسلام فرمایي زه ذبیح ابن الذبیحتین ما زه ابن الذبیحتین ما د دوه کسانو د دوه نیکونو چې هغوی ذبحه کېدل او د دوه نیکونو چې هغوی ذبحه کېدل او د ذبح نه بچ شو زه د هغه بچی یم نبی اسلام فرمایي اول نیکی څوک اسماعیل علیه السلام کنه چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو چې هغه یې ذبحه کولو او دویم څوک عبدالله نبی اسلام فرمایي زه د هغه پلار او د هغه نیکه بچی یمه چې دواړو باندې د ذبح او د حلالې پچ راختلې وه خو لیکن الله څنګه کړه الله بچ کړه او کوم روایتونو کې چې راځي چې ذبح شو عبدالله او دا وشو دا ټول هسې منګړتې دي ذبحه کولو یو بیا پاتې شو او دا چاړی پراخ کړه او فلان وشو دا ټول منګړت خبرې دي ښه او دی وجې نه د نبی صلات والسلام متعلق بله د عبدالله نکاح د چا سره وشوه د عبدالله نکاح د چا سره وشوه او د نبی اسلام مور سره او مور یې څوک وه د نبی صلات والسلام مور چې وه هغه آمینه وه آمینه بنت وهب بنت عبد مناف بن زهره بن کلاب دا د نبی صلات والسلام مور وه اول د دې نه مخکې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د نبی صلات والسلام پلار او د نبی اسلام مور دواړه د دنیا نه مسلمانان نه دي تلي بلکې مشرکان تلي دي مسلمانان نو او په دې باندې دلیل څه دی دلیل ور باندې دا دی چې نبی صلات والسلام ته یو صحابي راغلو صحیح حدیث دی او وی ویلي چې زما پلار مړ شوی چېرته دی نبی اسلام ورته ستا پلار په اور کې دی ورته ویې دلته راوګرځه دلته راشه ورته ابي و ابوک فی النار زما پلارم په اور کې دی او ستا پلارم په اور کې دی بل دلیل ور باندې څه دی هغه دا دی چې نبی صلات والسلام الله نه اجازت وغوښتو چې خپل مور لپاره بخښنه غواړم الله او زیارت کومه د قبر الله د بخښنې اجازت ورنه کړو چې ویې غواړه او د قبر د زیارت اجازت یې ورکړو الله نو بخښنې اجازت یې ولې ورنه کړو ځکه مشرکه وه که نه ځینې خلکو دا خبره ذهن نه مني وي دا څنګه کیدی شي نو چې ستا ذهن دا خبره نه مني نو دا ستا ذهن به دا خبره هم نه مني چې د ابراهیم علیه السلام پلارم کافر و نو بیا هغه ته مسلمان ووایه که نه ولې ابراهیم علیه السلام پیغمبر نه و څه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا نو چې دا نه برداشت کې چې زمونږ د نبي پلار کافر و تیر شوی دی نو بیا دام نه مه برداشت کوه چې د ابراهیم علیه السلام پلار هم څنګه تیر شوی کافر هغه ته بیا مسلمان ووایه زمونږ څه په سر باندې درد دی چې دا وویو چې د نبي اسلام پلار مسلمانو او مور مسلمانه تیره شوي موږ ته څه نقصان دی خو لیکن دې باندې دلیل نشته او زمونږ نبي وایي چې نه دي تیر شوي مسلمانان او نو نبی صلات والسلام پلار عبدالله د آمینې سره نکاح وکړه او
او د آمینې نه به الله پاک زمونږ نبی پیدا کړو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. او دا سلسله روانه وه او بیا وروسته د هغې نه زمونږ نبی لا پیدا نه و چې پلار وفات شو. دې کې روایتونه ډېر زیات دي چې نبی اسلام پلار کله وفات شو. چا وایي چې نبی اسلام 10 کلو وفات شو، چا وایي 15 کلو وفات شو. نه صحیح روایت په دې کې دا دی چې د نبی اسلام مور آمینه تلې وه بني نجار ته مدینې ته او زیارت او ملاقات ته تلې وه او پلار یې ورسره و او په لاره کې چې کوم دی د نبی صلوات والسلام پلار وفات شو او د الله د نبی پلار وفات شو او نبی صلوات والسلام د مور په خېټه کې و، مور په خېټه کې او پلار وفات شو. او دی وجې نه دی کې قیس ابن مخرمس نه روایت دی او صحابي دی او صحیح روایت دی. هغه فرمای توفی ابوه و امه حبلا به. امام حاکم مستدرک کې دا روایت نقل کړی او صحیح ورته ویلی دی په شرط د مسلم باندې صحیح روایت دی. ذهبي ورسره موافقت کړي او هغه فرمایي قیس ابن مخرمه چې نبی اسلام پلار وفات شو په داسې حال کې چې د هغه مور په خېټه کې څوک و؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا دیزی پورې د نبی صلوات والسلام د پلار وفات او هغې نه وروسته بیا د الله د نبی ولادت او نور مراحل د زندګۍ که ژوند وفا وکړه. انشاءالله راتلونکي درس کې به یې ویو. الله موږ ته زموږ دغه د ناستې اجر په دنیا او آخرت کې راکړي او د کوم ملګرو چې حاضري کړي الله دوی هر قدم زموږ سره د نیکو په تله کې الله حساب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.